بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو د ټول نه مخکې هغه د علم ادب هغه تعریف، موضوع، غرض وغیره هغه به بیان کې پوه شوې. او بیا د هغې نه بعد د مصنف علیه رحمت چې کوم دی هغه احوال به بیان کې. صحیح ده. او هغه خو به وګورې خو اسان دي، هغې کې خو څه مسلې نشته دی. بیا به پکې دغه خبره وکړي چې دلته شروع په بسم الله سره وکړل، جو هغه حدیث به پکې وي چې کل امر ذی بال لم یبدأ فیه ببسم الله فهو أخطر، وفي رواية فهو أبتر، وفي رواية فهو أجزم. پوه شوې. او بیا به د کتاب نه شروع وکړي. نو یو به کې دا خیال کوي که نه چې په دې کې د مشکل الفاظ یې راوړي دي. نو دقه مشکل الفاظ نه دي، دا کوشش کوه چې یاد یې کړي. کوم چې اسان الفاظ دي هغې ته خو ضرورت نشته دی. لکه دا یو اوس را روان دي په دې کې نه، لکه افول را روان دی او دغه محاق را روان دی، پوه شوې. او دغه شان دي چې کوم دی هغه خرق دی، التئام دی وغیره. نو دا مشکل الفاظ چې کوم دی دا یادول. او بیا بله خبره په دې کې دا ده چې اکثر جملې دغه ورکړي، د جمع ورکړي، نو د هغې چې کوم دی مفرد ورسره ویل، پوه شوې، یا باب ویل. د مصنف د دغه نه دی، د ناکتو د یو کار کړی دی. که ته وګورې که نه ستا په دې کتاب کې به وي، لکه دغې ته وګورې د آمنتن. آمنتن د دې د لاندې ورکوټې غوندې سین لیکلی دی. په دې کې اشاره چې دا د باب سمع یسمعون دی، پوه شوې. ورپسې وګوره کسوب یې لیکلی دی، دا د باب ضربه یضربون دی. ورپسې وګوره محاق ته وګوره، فتح یفتحون دی. ورپسې بیا وګوره خصوب ته وګوره، او بری انت وګورې من الخرق. دا خرق دا خرقه یخ رقوم راځي او یخ رقوم راځي، یعنی نصره ضربه دواړه دي. په دې باندې پوه شوې که نه؟ نو دا به درته اسانې بیا پوه شوې په دې قسم باندې. وس حمدن تعریف دی لقادرین. دا قادر چې کوم دی که نه دا صفت دی د الله تعالی. پوه شوې. لقادرین جعل علم الکلام شمسا منیرة آمنة من الافول، چې ګرځولی دی علم ادب شمسا نور، منیرة داسې نور چې هغه روښانه دی. دا صفت دی د شمسن دپاره. آمنتن چې کوم دی دا صفت ثاني دی، پوه شوې. نو چې هغه محفوظ دی من الافول د ډوبېدو نه، والکسوب کسوب دا دغه چې کوم دی دا نور چې تندر ونیسي هغې ته ویل کېږي خړېدو نه، پوه شوې په قصه باندې. نو حمدن تعریف دی لقادرین دپاره د داسې ذات چې هغه قادر دی جعل علم الادب چې ګرځولی دی علم ادب شمسا منیرة آمنة من الافول، نور داسې نور چې روښانه دی او محفوظ دی من الافول د ډوبېدو نه. افول دا جمع ده، پوه شوې. بیا خیال کوه دغلته دغه کې چې کوم دی اکثر لیکلي وي نه شمسن دی دغه ته وګوره دی حاشیې ته مؤنثة تصغیرها شمیسة والجمع شموس کأنه ماخوذ من شمس، پوه شوې که نه؟ نو دا یې پکې حق اشاره کړې ده چې دې کې هغه تا تقدیرا ده وغیره دا مؤنث دی او اصل یې شمیستون دی وغیره. هغه قصه پکې درته یاده ده که نه؟ منیرة آمنة من الافول. دا افول دا د افل القمر والشمس والنجم وي، باب ضربا ونصر وسمعا، او راځي په معنا د غابه باندې. لاندې حاشیې ته دې خیال دی دا د افول باندې حاشیه ورکړې ده، اخره سر دغه ته وګوره د 2 نمبر حاشیې نه لږ پورته، دغه لږ پورته 2 کرښې 3 کرښې پورته اخره سر ته وس لاړ شه، دغه د افول ورکړی دی من افل القمر والشمس والنجم من ضربا ونصرا وسمعا او غابه بمعنی غابه، پوه شوې په دې قصه باندې. او والکسوب کسوب خړېدو ته ویل کېږي. وقمرا او ګرځولی دی دا قمرن چې کوم دی دا عطب دی په دقې شمسا منیرة باندې، یعنی ګرځولی جعل علم الادب شمسا منیرة ای وقمرا مضیئا.
ښه د دې شمسن دپاره منیرتن لفظ راوړو او قمره دپاره مضیئن راوړلو. نو دا یې ځکه راوړلو چې دا قمر چې کوم دی دا د رڼا مستفاد وي د شمس نه. پوه شوې په دې خبره؟ لکه دا رڼا د سپوږمۍ د چا نه اخلي؟ د نور نه اخلي. نو ځکه یې دې چې کوم دی صفت د قمرن دپاره څه راوړلو؟ مضیئن روښانه. او دا علم ادب یې ګرځولی دی سپوږمۍ روښانه لا یدرکه المحاق، چې په دې باندې نه راځي محاق. محاق ته اوس وګوره ورته منعه ابطل باطله کېدل ختمېدل. پوه شوې که نه؟ بیا تاسو ته ویلي چې د قمر چې کوم دی که نه دا د 14مې دغه د قمر چې کوم دی د 3 نه سیوا شي جو هغې ته قمر ویلی کېږي، او دغه چې کوم دی د 3 کمې جو هغې ته دغه ویلی کېږي د هلال ویلی کېږي، او چې د 14مې شي هغې ته بدر ویلی کېږي. ها او محاق د ختمېدو نه وللخسوف او د خسوف نه، چې نور تندر ونیسي کسوف ورته وایي، چې د سپوږمۍ ونیسي خسوف ورته وایي. وفلکن او ګرځولی دا عتب دی په هغې دغه باندې جعل علم الادب شمسا منیرة. ها او وفلکن دا یې ګرځولی دی چې کوم دی هغه اسمان بریئا من الخرق، چې دا بری دی دا خرق چاودلو ته ویلی کېږي. والالتئام او د راغورځېدلو نه التئام. وارزن او ګرځولی دا عتب دی. نو څو هغه دغه چې کوم دی دا وقمرن یې عطف اول شو، وفلکن یې عطف ثاني شو، وارزن دا یې عطف ثانی شو. وارزن او ګرځولی د ځمکه تربي اهلها، چې دا تربیت کوي ساتي د دې هغه اهلو. مطلب دا دی چې څوک د علم ادب زده کړي نو د دې مثال د ځمکې دی. ځمکه چې په څوک پکې اوسېږي د هغې نه پیدا حاصلی که نه، نو دغه شانتې به د علم ادب نه هم څه حاصلی پیدا به حاصلوي. وتصونهم من قطوب الانام او محفوظ کوي به محفوظ تصونهم معنی څه ده؟ حفاظت او محفوظ کوي من قطوب الانام داغه تریخ باد داغه زمانې نه. انام د معنی د څه شي؟ تریخ باد د قطوب معنی اصل کې تریخ باد دی داغه خراب ورځونه. الانامي د خلقو پوشي. و خطوب الایام او داغه حوادث داغه ورځونه پوشي. ها وصلاة او درود دی علی فصیح بلیغ ادیب. دا وصلاة درود دی علی فصیح بلیغ ادیب دا صفات دي د نبی علیه السلام هغه فصیح بلیغ ادیب باندې. کأنه فحو قول ابي الطيب ګویا چې دا هغه مقصود دی او مصداق دی. فحو معنی څه ده؟ او مصداق دی. مصداق مطلب دا چې یاره ګویا چې دا ورپسې شعر چې کوم ابو الطيب ویلی دی که نه د دې نه ګویا چې د خو د خپل محبوبې په دغه پکې ویلی دی، خو لکه مطلب یې د چا پکې برابرېږي؟ نبی علیه السلام کې برابرېږي، ځکه مصداق دغې ته ویلی کېږي. یعنې فحوه. ها فحو الکلام چې کوم دی یعنې د چا لپاره چې کلام ویلی شي. کأنه ګویا چې دا هغه فحوه مصداق دی او مقصود دی په قول د ابي طيب کې. د ابي طيب شاعر دی پی ممدوحي چې دا کوم شعر په خپل څه کې ویلی دی؟ ممدوح کې ویلی، یعنې د چا چې صفت کولو چې هغه سره بی ابي و امي ناطق فی لفظه. بی ابي دغه چې کوم دی با دغه د قسمیه ده چې قسم دی زما په پلار او په مور باندې، چې ناطق فی لفظه چې هغه خبرې کوونکی دی په داسې الفاظو سره چې ثمن هغه پیسې دي تباع به القلوب وتشترى چې اخیستلی کېږي په هغې سره زړونه او خرڅولی کېږي. یعنې داسې خبرې کوي چې په هغې سره څه اخیستلی کېږي؟ زړونه پرې اخیستلی کېږي او خرڅولی کېږي. یعنې ګویا چې دغه شانتې کلام د چا مو؟ د نبي علیه السلام. داسې به یې خبرې کولې چې په هغې باندې به زړونه څه کېدله؟ خرڅې کېدله. پوه شوې په دې قسم باندې. او جاء بالبینات چې راتلونکی او په واضحه او په هغه دلایلو سره الواضحه چې هغه څنګه واضحه او البادیه ظاهره. او کم وخت راغلی حین دهمت الدنیا چې په هغه وخت کې چې اچانک دنیا چې کم دی هغه مصائب الکفر دا دهمت اچانک پټه وه. دا دنیا په مصائبو د هغه کفر کې السود
چې هغه څنګه و دا مصایب تکتورو الداهیتو او دغه شانتي چې کوم دی هغه سخت بیخي دا دغه چې کوم دی د الداهیه د دې سود چې کوم دی هغه صفت دی چې سم تک تور موږ چې دا تک چې وکي وای دا صفت دی تک تور داهیه ها واتا بالبراهین او راتله وکړه بالبراهین په دلایل سره القاطعه چې هغه څنګه د نور دلیلونه کټ کوله قاطعه کټ کول ته ویل کی چې د بل دلیل په ختم کی براهین دا دغه ته ویل کیږي دلیل او حجت ته ویل کیږي ها او ول حجج الراجحه او هغه حجتونه دغه دلیل معنی راځي الراجحه چې هغه څنګه راجح او مضبوط وو وحما او حفاظت وکړلو حمد دین دغه دین د چراغا حما ویل کیږي چاته چراغا ته ومحا او ختم کړل آثار جموع اغا آثار د داسې جماعتونو لانیابها چې دا غیر پر غاخونه غیزن د غصې للمسلمین په چا باندې مسلمانانو باندې او دا چې کوم دی حارجتن سمانه دیره دی دا کې ورکړی دی کنه حما ومحا او بمقاعده چې هغه زخمی کوونکی وو چې هغه څنګه وو زخمی کوونکی وو وبمقاعده التي توزيل الجبال او داسې مکرونه وو مقاعد څه ته ویل کیږي قید مکر ته ویل کیږي مقاعد کید نه دی ها کید انهم یکیدون کیدا خوشي وبمقاعد التي او داسې مکرونه وو دغه چې توزيل الجبال دا ها ضمیر راځي دی دغه ته جموع ته دي جماعتونو ته یعنی دي کفارو ته صحیح ده وبمقاعدها مکرونه د دقه جماعتونو یعنی دي کفارو التي هغه توزيل الجبال الراسيات چې هغه به ختمول داسې غرونه چې هغه به دنګ مضبوط راسيات مضبوط غرونه لافئدتهم جارحه د پار دي چې زخمی کی زړونه دا غوي د مسلمانانو دا هم دغه چې کم دی د مسلمانانو ته راځي د پاره د غزلونو د مسلمانانو جارحتین چې هغه سو زخمی کوونکی وو بس ته